بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه واحد زمان خټک د زهیر ټي وي په ذریعہ تاسو ته مخاطب یم. محترمو ناظرینو، نن به موږ په خپل ویډیو کې د محرم الحرام د مبارک عظمت د حامل ورځ د عاشورې یعنی د 10 محرم حواله سره یو څو خبرې وکړو. محترم ناظرین، څنګه چې زمونږ خیال دی په دې ورځ باندې زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم نو سه حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنہ شهید کړی شوی. دا واقع خو دې ټیم کې ټولو ته خپته ده یاد ده، خو د دې نه علاوه د دې ورځې نورم هم عظمت شته دی چې د تاریخ نه ثابت دی او د قرآن او د احادیث نه دغه دلایل ثابت دي. محترم ناظرینو، د محرم په 10 ورځ یعنی د عاشورې په ورځ الله تعالی د لوح و قلم ځمکه او اسمان او د حضرت آدم علیه السلام هم پیدایش کړو. د سره سره په دې ورځ باندې د حضرت آدم علیه السلام توبه قبول شوی و. وسره د 10 محرم یعنی د عاشورې په ورځ باندې حضرت نوح علیه السلام کومه کشته چې په عظیم الشان طوفان او سیلاب کې ګرځیدا، خدای خبر چا څومره موده ګرځیدا، هغه د کوه جوده په کناره باندې ودرېدلی و. په دې ورځ باندې هم د یعنی د محرم د 10 ورځ د عاشورې په ورځ حضرت ابراهیم علیه السلام تخلیل الله لکه ملاو شوی او اوی په اور کې هغوی ته اور ګلې ګلزار شوی. همدغه رنګ ګرانو کدونکو د عاشورې په ورځ د حضرت اسماعیل علیه السلام ولادت شوی او د هغوی پیدایش شوی. دغه رنګ وسره د محرم د 10 ورځ یعنی د عاشورې په ورځ یوسف علیه السلام ته د قید نه رهایي میلاو او د مصر حکومت هغوی ته میلاو شوی. وسره د محرم 10 تاریخ د عاشورې په ورځ حضرت موسی علیه السلام او د هغوی قوم ته د فرعون د ظلم او د ستم نه نجات میلاو شوی او فرعون سره د خپل لشکره په دریاب کې غرقاب شوی. محترم ناظرین، د عاشورې په ورځ د حضرت سلیمان علیه السلام ته خپل بادشاهي میلاو شوی و. وسره د ایوب علیه السلام کوم چې هغه په هغه سخت بیماری کې هغه ته هم د 10 محرم په ورځ باندې شفا نصیب شوی و. هم په دې ورځ باندې محترم ناظرین حضرت یونس علیه السلام چې د 40 ورځو نه د مئی په خېټه کې په 10 محرم هغه د مئی د خېټې نه راوستل شوی. وسره محترم ناظرین د 10 محرم د عاشورې په ورځ باندې د حضرت عیسی علیه السلام پیدا شوی هغوی پیدایش شوی او د دې په ورځ باندې هم د عاشورې په ورځ حضرت عیسی علیه السلام د یهودو د شر نه الله تعالی خلاص کو او اسمان ته بوتلو اوچت کړو. محترم ناظرین، یو معلوماتي خبره دا ده چې په دنیا کې کم پیلنې باران رحمت چې شوی هغه ورځ هم د عاشورې و 10 محرم حرام سره دا تړلی شوی ده. او وسره محترم ناظرین، په کله چې د جاهلیت دورو نو د خانه کعبه غلاف چې به بدلیدو اب هم د عاشورې په ورځ باندې قریش قبیله قریش والا به د عاشورې په ورځ هغه غلاف تبدیلولو یعنی د 10 محرم باندې به غلاف دغه بدلولو. وسره زمونږ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم اولنې نکاح چې کومه د حضرت خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها سره و هغه هم د عاشورې 10 ورځ و. او په دې ورځ باندې دا واقع ټولو ته پته ده چې په دې ورځ باندې په کربلا میدان کې زمونږ د خوږ نبی نو سه حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه شهید شوی. محترم ناظرین، او د قیامت نزول چې دی هغه به د محرم 10 تاریخي یعنی د عاشورې په ورځ دا یو څو حقایقو چې د عاشورې په حواله سره مونږ تاسو ته وړاندې کول چې یوازې صرف د حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه شهادت سره د دې نسبت نه دی، د دې نه مخکې دا
ډیره د بزرګۍ او د حامله ورځ وه. نو ان شاء الله تعالی تاسو به دا ویډیو کتلی او خوښه کړې مو وي نو مهرباني وکړئ چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او شیر یې کړئ او آینده لپاره به ان شاء الله نوي ویډیو سره پیش کیږو. السلام علیکم.